د پاکستان د کورنو چارو وزارت خپل ملکی وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې په خیوات کې په غیر قانوني توګه میج بهرنیانو ته باید روزګار ورنکړي او نه د خوم ورسره د روزګار په ترلاسه کېدو کې مرسته کوي. د کورنو چارو د وزارت د ویان لوري لخوا د ګل پروز رسنو ته لیږل شوی یو بیان کې د خلکو نه غوښتنه شوی چې کو څوک په ناقانونه توګه میج کم بهرني وګړي ته روزګار ورکړي یا ورسره د روزګار په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي نو د هغوی پاک معلومات باید د یاد وزارت په ویب پاڼه هیلپ لاین ته ورکړل شي. د کورنو چارو وزارت پاکستان کې میش افغان وګړو ته هم خبرداري ورکړي چې هغوی باید ځانونه د پاکستان د سیاسي او انتخابي خلوزلو نه پړړ او ساتي. بیان کې ویل شوی چې د بهرنیانو لوري د پاکستان په سیاسي او انتخابي فعالیتونو کې د کم کاندیدټ مرسته کول یا د هغوی لپاره پنګ برابرول یو غیر قانوني عمل دی او کوم افغان داسې وکړي نو بیا به دې ته نه کتل کیږي چې هغه دلته په قانوني توګه میشتي او کو په غیر قانوني توګه خو له ملک بشړل کیږي. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د خیوات څخه په ناقانونه توګه د میش افغانانو د وستلو لړۍ پیل کړې ده او د اړوند ادارو شمیرې ښایي چې تر دې مخاله نږدې 3 لکه افغانان د پاکستان نه خپل خیوات ته ستانه شوي دي. حکومت د نومبر په 8 قانوني اسناد لرونکو افغانانو ته په دې خیوات کې د نور شپږو میاشتو لپاره د پاتې کېدو اجازه ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې په قانوني توګه میش افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود هم د نیولو او زورولو لامل په دې خیوات کې د اندېښنو ډک جون کوي. کیمپونو کې میش افغان کډوال وایي چې د پاکستان لخوا د افغانانو د وستلو لپریکړې روستو د کیمپونو پورې محدود شوي دي او هر څوک پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لري خو لدی یری بازارون ته نزي چې پولیس یې نیسي او زوروي. ملګرو ملتونو نړیوال ادارو افغانستان کې واکمنو طالبانو او پاکستان کې پښتنو سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نه د افغانانو د وستلو د پریکړې بیرته غستو غوښتنه کړې ده. خو پاکستان وایي چې د غیر قانوني بهرنیانو د وستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه بلکې د ټولو نه بهرنیانو لپاره ده. د اکتوبر پر وروستو کې د پاکستان نگران داخله وزیر سرفراز بکټي ویلي وو چې ټول افغانان به بیرته خپل خیوات ته لیږل کیږي. هغه ویلي چې لومړی پړاو کې هغه افغان کډوال چې هیڅ سند نه لري یا یې په ناقانونه توګه اسناد ترلاسه کړي هغه لیږل کیږي او په دویم پړاو کې به افغان سیټیزن کارت ECC کارت لرونکي او د UNHCR سره رجسټر کډوال بیرته لیږل شي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400